سلامونه ملګرو، د مولانا فضل الرحمن سره په سیاسي میدان کې د خلکو ولې بغض دی؟ راځي دا کلیپ را سره واورئ. چې د عالم شان دا دی چې عالم به ښه ته ښه وي او بد ته به بد وي. خو عجیبه خبره دا ده چې کله څوک په جمعیت علما اسلام په جی یو آی په هغه پارټۍ کې راشي نو بیا ښه ته ښه ویل نشته او بد ته بد ویل نشته. قاسم جو میرے مخالف ہیں، میں نے سنا وہ ایک اچھا انسان ہے، میں نے اس کے اوپر اچھی باتیں سنی ہیں کہ دینی آدمی ہے. ذوالفقار علی بھٹو، اس نے جب ملک کو آزاد فورن پالیسی دینے کی کوشش کی، ذوالفقار علی بھٹو، میرے اس سے بہت اختلافات ہوں گے لیکن مجھے اس کی خودداری ہمیشہ پسند تھی. ملک کو جب آزاد فورن پالیسی دینے کی کوشش کی. زه د عمران خان صفت نه کوم، خو زه دا ویلی شم په دعوې سره چې عمران خان هغه سړی دی چې هغه په اقوام متحده کې ودرېده او 57 منټ تقریر یې وکړو په ختم نبوت باندې او په شان رسالت باندې او د حضور علیه السلام په شان باندې چې دا بل یو لیډر نه دی کړی. خو زه دا چیلنج ورکوم چې د جمعیت علما اسلام یو لیډر د هغه یو سینیر ورکر هغه دا ویلی چې ګنې دا یې ښه کار وکړو، دغه ښه کار ته هم دغه ښه کار زما ملګرو موسټلی زما پرسنلی هم او د ټول پاکستانیانو دغه یو پوینټس دی چې ولې علماء اسلام والا ښه ته ښه او بد ته بد نه وي. که سیاسي میدان کې یو سیاسي لیډر ښه کار وکړي په رب یقین وکړه چې هغوی د اوسه پورې دوی نه دی ستایلی. عمران خان سره نظریه ده او د دغه نظریې د وجې نه دی چې کوم دی د هر چا که سیاسي مخالف وي د هغه ښه کار همیشه هغه ستایلی دی. دغه وجه ده چې ټول پاکستانیانو د ده حمایت کړی دی، ځکه چې حق ته به حق وایي نو که هغه ستا ملګری وي ستا د پارټۍ والا وي او که نه وي. او دغه خصوصیت صرف او صرف په عمران خان کې دی، په رب کعبه قسم چې په دغه پارټۍ کې حقیقت دی. ځکه چې د جمعیت علما اسلام والا چې کوم دی تر اوسه چرې هم د عمران خان ښه کار نه دی ستایلی. په دغې وجې باندې د عوامو حسد او بغض چې کوم دی دا موسټلی یو کاز دی او دا د قاري صاحب تاسو ته په ډاګه کړی دی. د خپلې رایې اظهار ضرور وکړئ. د دغې په حوالې سره څه خیالات لرئ؟